نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله د مکې مکرمې نه وایستلی شو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی او د مدینې طرف ته روان دی. نو د دې مکې او مدینې منورې په منځ کې یو ځای راځي چې هلته د ام معبد دا یوه ښځه وه، یو زنانه وه چې د دې کور و، د دې معمول و، د دې عادت و چې دی به په دغه لاره تېرېدونکي هر مسافر له خپل طرف نه څه ناڅه ورکول، د خوراک څښاک بندوبست به یې ولکو او کور کې ګډې بیزې ساتلې وي چې هغه به وکروي، نو پی به یې ورکول. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دغه کور لیده نو دروازه یې ورته ووهله. د ام معبد ورته ووایي چې څوک یې؟ نو ورته ووایي چې مسافر یو، دغه شان او په لار تېرېږو او که د خوراک څه میلو شو نو ډېره خبره به وي. ام معبد ورته ووایي چې دننه راشئ وګورئ، خو زما په کور کې هېڅ هم نشته، نن خو ما چیلې او ګډې بیزې هم سرولو له لیږلي دي. ابو معبد چې و نو دا د دې خاوند و، هغه به دا ګډې بیزې سرولو له بوتلې. نو زما خاوند ګډې بیزې سرولو له بوتلي دي او مونږ کره خو نن هېڅ هم نشته، تاسو راشئ په خپله. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وي چې ځکه لږ اوبه وي یا څه لږ پی میلو شو نو هغه راله راکې. نو ام معبد ورته وخاندل، ورته ووایي لکه هغې ګڼل چې دا خلک د داسې ځای نه راغلي دي چې هغې زما په خبره شاید نه پوهېږي. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته ووایي چې د ګډې بیزې پی وي نو رایې که. نو ام معبد ورته ووایي چې نه هغه هم نشته، نور کله پراتی، خو نن زما قسمت ته وګوره چې مېلمانه هم رالل او پی هم نشته. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وایي د کور یو ګوټ ته وکتل، نو یو ډېره مانده غوندې ډېره کمزورې غوندې چیلۍ ولاړه وه. نو ام معبد ته ووایي چې ابې که ستا اجازت وي نو د دې چیلۍ نه به پی والو. نو ام معبد ورته وخاندل، هغې وایي چې لکه دا څه ناجاړه خلک دي. ورته ووایي چې تاسو دې چیلۍ ته وګورئ دا خو ډېره کمزورې ده، ټپه ده. ویې خاندل، ورته وایي چې د دې نه خو پی نه روځي، دا خو چې ده اوچه هم ده، د دې خو وجود کمزورې هم دی او بله دا اوچه ده، نو د دې نه خو پی مونږ نشو لوشلی، دا خو پی نه کوي، دا بیماره ده، ځکه خو مونږ کنډک سره لیږلې نه ده، په کور کې ولاړه ده. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وایي ای بابا ستا اجازت وي نو زه به یې اولشمه، زه به یې اولشمه، که لږ پی ترې راووتل نو مونږ به یې وڅکو. نو ام معبد ورته په خندا شوه او په لاپروایۍ کې ورته ووایي چې ورشه دغه د لوښې هم پروت دی، ورشه دا چیلۍ ځان له ولوشه، که څه پی ترې راووتل نو تاسو به یې مسکئ، مونږ به یې مسکو. نو دی ورته داسې یو هغه د دغه انداز کې ووي چې ګنې هغې کې پی کم دي. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک چې ورغی، هغه چیلۍ مبارک او داسې مبارکه وه چې د پیغمبر لاس ور ورسېده. نو چې کله هغې له پتي باندې لاس وو، په سینه یې ورله لاس وو، نو هغه چیلۍ چې کومه د ناجوړتیا د لاسه ناسته وه نو ودرېده، تکړه شوه، وجود کې الله پاک طاقت راوسته. ولې چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک لاسونه ورلل، هغه چیلۍ شخوند شروع کړو. کله چې څاروي ناجوړی نو تاسو کتلي دې شخوند نه وی، نو دغه چیلۍ وایي شخوند شروع کړو او د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک لاس چې د هغې تیو ته وررسېده نو الله پاک د هغې وجود کې پی راوستل. نبی علیه الصلاة والسلام اولشله. ام معبد ورته د لرې نه ګوري چې دا چیلۍ خو ډېره کمزورې وه، دا خو شخوند وایي او په دې کې خو پی نو، دا خو اوچه وه، دې کې پی څنګه رالل؟ ام معبد یې پریشانه کړه. نبی علیه الصلاة والسلام هغه چیلۍ اولشله، هغه چیلۍ نه هغه پی راوړل. هغه لوښي دونه او چې تقریبا د دغه لوښي نه به اتو کسانو په دغه لوښي کې به دونه پی راتلل چې اتو کسانو بس کلي شو. نو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک چې هغه ډک راوړو نو ام معبد ته ووایي چې دا واله تاسو هم وڅکئ، او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ووایي چې تاسو هم وڅکئ. د هغې نه پس نبي علیه الصلاة والسلام مبارک هم ترې پی وڅکل. بیا نور هم پاتې شو. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته ووایي چې دا ځان له کېدی او خپل خاوند له به یې هم ورکړي، هغه به یې هم وڅکي. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته روانېده. ام معبد پې پوهه شوه، ام معبد پې پوه شو چې دا کس څه خاص کس دی. هغې کوشش وکړو، ورته یې ووایي چې ای نوجوانه ته څوک یې؟ ته خیر دې پاتې شه، مونږ کره شپه وکولې چې هغه د هغه فضایل ولیدل چې دا خو څوک خاص سړی دی، ځکه چې ده خو چې د چیلۍ نه څه طریقې سره پی واغېشتل او دا تکړه شوه نو د دې هلک په لاس کې څه خاص خبره د دې نوجوان. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ورته عذر پیش کړ چې زمونږ په سر باندې مزل دی، مونږ به ځان مدینې منورې ته رسو او زمونږ په سر ډېر مزل دی نو مونږ در نه ځو. هغې ورته وی سمه ده. لږ ساعت پس ابو معبد راغی، د ام معبد خاوند، ورته وی څنګه چل دی؟ چې چیلۍ ته یې وکتل، وایي دا چیلۍ خو ولاړه ده، لوښي یې وکتل نو لوښي هم د پیو ډک دی. ورته وی چې ای ام معبد څه چل دی کړی دی؟
دا چیلې خو ناجوړه وه. ورته وایي چې پوهېږم نه، خو یو نوجوان راغلی ورسره ملګري هم و او ما نه پی غوښتل نه، خو بیا چې کله دې چیلې له ورغې او په دې لاس و نو دې کې الله پاک پی راوستل. دا هغه اولوشل هغې هم ترې ښه ډېر پی وڅکل او مونږ ته هم ترې پاتې دي. ام معبد خاوند چې و ابو معبد هغه پریشانه شو. ورته یې ویې ما ته د دې کس نشاني ووایه، خدوخال یې راته بیان کا، په کتو کې څنګه و، خبرې څنګه وې، جسم یې څنګه و، سترګې څنګه وې. ام معبد ورته ټولې نښې نښانې وښولې. وایي ابو معبد ورته ووایي چې تا دې الله په نیکه کي، دا خو د عربو هغه پیغمبرو په مکې مکرمه کې راغلی دی او دې ځان ته پیغمبر وایي، دا هم د هغه شکل صورت دی، خبرې هم د هغه دي، طریقې کار هم د هغه دی، بېشکه چې دا د الله رسول دی. او زه به هم سار ورځمه، زه به په ده ایمان راوړم، زه به امسار ورځم، زه به په ده ایمان راوړم. ملګرو په یو وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه وایي داسې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ناست و، نو ورته ووایي چې ابوبکر صدیقه خوښه دې نه ده چې زه درله د خپل ټول عمر نیکۍ درکړمه، تا ته خو پته ده ما ډېر جهادونه کړي دي، ټول ثوابونه به درله درکړم، خو ته به ماله یوه نیکي راکړې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر خوشحال شو، ځکه هغه ته خو پته وه د ډېر جنګونه کړي دي. وی دا خو ډېر عجیبه سودا ده، وبېکو که نه حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې ای ابوبکر صدیقه زما د ټول زندګۍ عبادتونه واله، ټولې نیکۍ مې واله، خو تا چې کومه سفر او کومه شپه نبي علیه صلات وسلام سره د هجرت په وخت کې کړې ده، بس دغه نیکي راله راکړه. حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي چې هر څه دې منمه، خو عمره په دې خو سودا نشي کېدی، دا خو ډېره غټه سودا ده، دا خو ناممکنه ده، دا خو زما دپاره اعزاز دی چې زما په حصه کې الله پاک دا خوش قسمتي او مبارکه ورځ او شپه راوستې وه، دا خو ډېره نایابه ورځ او شپه وه، عمره دا دله نشم درکولی، نورې چې څو نیکي او څنګه وې دله درکوم، خو دا به رانه نه غواړي، ځکه چې دا په ټولې دنیا باندې د ممتاز کېدو دپاره زما یو ډېر غټ علامت دی. ملګرو د نبي علیه صلات وسلام د زندګۍ هر پهلو ښکلی دی. الله دې زموږ استازو په ژوند کې راولي. خوشحاله او آباد اوسئ.